صلى على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله مولانا العظيم. دو آیتونه د قرآن کریم هغه ماولسته. لومبی آیت کریمه کې الله جل شانه فرمای: اذا الله پاک جل شانه پنځ باندې دین اسلام قبول له. اور دویم آیت کریمہ کے اللہ پاک جل شانہ فرمائی بل انداز کے اذا اللہ جل شانہ پنځ باندې د دین اسلام نه علاوه قبول نه دی. دا انجینئرنگ یونیورسٹی وائس چانسلر باندې تپوس کو ویزا سے شتی دا غیر مذہب والا دا کم خکارونه کوي. ریڈنگ اسپتال جرنیلی اسپتال ویزا جوړ کړی کا او دا سے تر خمو پورې پاټلې او انګریزانو جوړ کړو. څنګه ټول ملک کې د غیر نظام دا کارونه باندې اسپتالونه جوړول روډونه جوړول اسلامي کالج تو 13 کې دا تاسو یې کالجونه آیا دیس وردی سے اجر نہ ملاوے گی. دا وائس چانسلر سپورٹ مطلب دا چې دا قرآن کریم دا آیت نه احادیث مبارکه نه ماته وایا آغا قرآن کریم کے اللہ جل شانہ فرمائے: من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها وما له فی الآخرة من نصیب. که څوک د آخرت طالب نه دنیا ورکو او که صرف دنیا غواړي دنیا ورکو چې سوي دا نه وایي چې هغې دنیا نه ورکو و آخرت کے ہیچ حصہ نشتا. لیکن چاہے آخرت قائل نہیں دی آخرت منی نا مرگ خطول دنیا منی مرگ ہر یو زی روح اگا مرگ منی. سڑک مینستا چی پیشو ہو چی گاڑی ہوئی نی بیادے خواشی لگا مگی وی بیا دے خواشی دارو کے سپگی جسو کی نیسی منڈکی دا سے ہر یو زیرو مرگ منی اور دا مرگ نہیں ہری گی. دا سے مرگ توک منی دا کو منل نشو کنا چمرے باوی اول بنملم ټول دنیا بمری دې ته مرګ منل نو دا مرګ نه پس یو جون دی هغه منل دی والبعث بعد الموت مرګ نه پس دوباره ژوند دی او دغه خلکو ودانه منل
اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، موږ به مړ شو او خاورې به شو او ډېر بیا هم را ژوندي کېږي. بیا به وایي هذا شیء عجیب، دا څه عجیبه خبره نه ده. یو کافر روانو هډوکي یې الله ته ورکړل، دا به هم ژوندي کېږي. من یحیی العظام سوره یاسین کې راغلی. دا به څوک ژوندي کوي؟ جواب ورته فوري ملو شو چې چا په اول ځل دا هډوکي پیدا کړی دی، هغه به ژوندي کوي. مرګ منل او د مرګ نه پس ژوند منل. و یاره عجیبه خبره ده، پنځه کاله یو سړی مسلمان دی وي، ټول عمر به دې جنت کې وي. او شپېته کاله یو کافر په کفر کې تېر کړي وي، ټول عمر به دوزخ کې وي. پکار دی چې هغه له شپېتو کالو انعام ورکړي، له شپېتو کالو سزا ورکړي. هغه علماء کرام وایي چې د شپېتو کالو د مسلمان نیت ده چې که زه 80 کروڑه کاله ژوندی وم زه به مسلمان. او د دغه کافر نیت دا دی چې که 80 کروڑه کاله ژوندی وم نو به کفر به ژوندی. انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیت باندې دی. په نیت باندې ټول عمر هغه ته جنت میلاویږي او په نیت باندې ټول عمر هغه ته دوزخ میلاویږي. امام مالک رحمت الله علیه د چا کافر دا خبر وکړه چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا د مسلمان لپاره جیل خانه ده او د کافر لپاره جنت ده. نو د غلوش کرای یا پسر وا لارې کوڅې جاري کولې او زه په جنت کې ما او دې پاس باندې سورو نوې جامې به روزانه نوې جامې به اغوستې، او دا ته په جیل کې هغه ته جاو. جیل د پابندۍ نوم دی. جیل کې خلک بربند خو نه ګرځي، جیل کې خلک اوږې څږې خو نه ګرځي، جیل کې هم خوراک ورکوي. او چې کوم سیاسي قیدیان د هله کالج کې زوم او د سیاسي قیدیانو سیاسي کسانو جیل خانه وه. پیر په ګاړه به هم پکې و، مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه هم پکې و. پیر په ګاړه به غټ سګرټ خولې ته نیولی و. هر قسمه اخبار ورسره و، هر قسمه ټي وي سټیشن ورسره و، هر قسمه خوراکونه ورسره. ما یو ځل په کلاس کې ووی چې بني اسرائیل په صحرا کې قید و، امن و سلوا به میلاوېده، کپړې به ورسره راتلې، اوبه به ورته هر ځای کې به اوبه ورسره. نو دا خو عجیبه جیل و، افسران یې بس هغې تپوس کوي. نو ما ورته دا خو سیاسي قیدیان و، هغې خو څه جرم. عبدالله صاحب داسې وي this is answer of the day. موجوده وخت کې هم دغه جواب دی. بس پابندي وه چې دې ځای نه نه شی وتی، په خپلې مرضی نه شی وتی. نو جیل د پابندۍ نوم دی. مونږ د احکاماتو پابند یو او تاسو حکم نه منئ. دا په دې اعتبار سره امام مالک رحمت الله علیه عالم و، امام و، هغه علمي جواب ورکړ. دغسې یو بزرګ به اس روانو په سورو ښه مزه، هغه به هم نوې جامې اچولې او شان شوکت کې به ګرځېدل.
دغسې یو چوړي هغه هم به ونیو د واګو نه یا دنیا سجن المؤمن وبیا ویا ما چې د غولو ټوکر په سر کړی دی په جنت کې مو ته به نبي رحمت الله علیه دا لیکلي دي چې هغه خپه راواړوله او یو خپې د هغه په خپه باندې کېښوله ولیولو د جنت او دوزخ یې ورته وښودل وایي دغه ستا دوزخ دی اوس وایه په جنت کې او که نه او دغه زما جنت دی زه په جیل کې یم او که نه یم دغه ته مې نه پرېږدي اوس که نه دغه جنت ته مې اوس نه پرېږدي او دغه دوزخ ستا دی بس پیسې اوچته کړلی دی اوس ګوره کافر دپاره لا اضیع عمل عامل منکم دا عمل کوون کې عمل موږ نه ضایع کوو بس دنیا کې هغه د دغه عملونو جزا ورکو بدله ورکو اس شی په ځان نه پاتې کوو الله جل شانه باندې شي چې کوم نه کړی دی د هغې بدله درته میلاوېږي بس یو بزرګ کیسه لیکي په یو نیک سړی و او د هغه کب ته زړو شو مې وخورم کب وخورم او کبانو کې هم قسمونه وي د هغې سیند وخورم ټراوټ وخورم او په دنګې دا کب وخورم او دا وخورم او دا وخورم ایسه دریاب کې یو دی چیرمۍ چې کله ورغوي له سیر نه زیات نه په دغه چیرمۍ دلته خلک چیرمۍ خوښوي څوک څوک خوښوي څوک څوک هغه د مۍ ارمان وکړو بس د هغه کوڅې له مۍ لاړه او واخېسته او ویې او بل بزرګو د هغه اوبو ته زړو شو اوبو باندې قصه وکړم اوبو ته زړو شو او بل ورځ جومات کې مې اوبه وڅښلې ماسپښین لمونځ نه پس ملګری راسره کولر باندې یخې اوبه وې مزېداره دعا مې مو وویله او بیا مې ملګري ته وویل په ورځ د قیامت په نعمتونو کې لومبنی تپوس د اوبو کېږي یو بل کس ویجی یو خبره به زما اورئ مې وورو یو مریض دی هغه باندې ډاکټر اوبه بندي کړي دي اوبه به بندي کړي اوبه بنس او دارو ورکوي ګولی ورکوي نو ګولی به څنګه ځای شونډې والا په اوبو داسې لمدې کړي یا هغه مریض ارمان کوي یا الله هغه پورې مرګ نه راوړی چې یو ګیلاس اوبه خو نیس کړې ده د هغې بزرګ اوبو ته زړو شو فرشتې ته حکم وشو دا خوا کې ورسره منګېرې را مات کړه اتې نه هغه فرشته وایي چې جي یو عرض کوم بیا وکړه ویا کافر و مئی ته زړو شو تا او کور له وله مۍ ولېږه دا دوستو مسلمانو نیک سړی و اوبو ته زړو شو خوا کې وله منګې مات وایي د دغې کافر یو احسان کړی و نیک کار یې کړی ما وی چې دې دغسې خالي راشي احسان په ځان نه پرېږدم او د نه یو خطا شوی ولې مې چې د یاره صدیق چې زه د پوره اجر دلته ورکړم پوره اجر ورکړم الله جل شانه په نیز باندې قابل قبول دین اسلام دی اسلام څه ته وایي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب
دې کې دوه خبرې شوې، د ژبې اقرار او د زړه تصدیق. په زړه دا رښتیا ګڼي او په ژبې د دغې رښتیاوالو اظهار کوي. شان ورشا کشمیری رحمت الله لیکلی دی کہ اصل ایمان د تصدیق دا تصدیق نوم دی، د زړه د جوړوالي نوم دی. بس یو سړي د کلمه سم وردی او نه وردی. پخواني خلک ډېر ساده وو. هلکه زمونږ د پیغمبر سنوم دی وی دوست خدای داسې به خوله چینګه کړه وي دوست خدای نوم به نه ورته. امنتو دغه ته وترو کې څه وایي دعای قنوت ای ته به لوی امنتو بالله وایي دادګان واقعي. بس چا ته به د کلمې الفاظ کیا پورا رسول پاک محمد رسول اللہ بخل ہوئے. مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ فرمائل من خال کے گشت کو هغه وخت به تبلیغ کې چې دا گشت کې دنو متکلم هم کلمه وي هغه ته به تم وایا لا اله الا الله محمد رسول هغه به محمد رسول الله دا به محمد رسول الله. بس خپل انکو کې وی بس اسی در پړسی بس موږ داغه در لایو کاغه شو کدی شو ادر ولا دور مکه. چاته ولا کلمې الفاظ صحیح رسیدلی چاته و نه رسیدلی دته زمانه فترت وای. زمانه فترت کې چاته عالم نه رسیدلی پیغمبر علیه السلام دغه وخت هغه ته نه رسیدلی. لا اله الا الله او د زړه نه تصدیق کوي چې الله شته او الله یو دی. الله شته او الله یو دی. او باندې چې نه چاته پوسو کو تارا کې اجازه منې وی او څنګه منې هغه اوخ په چا پرځوا وی دې اوخ په چې بارا کې شوې وی اوخ په تیر شي کنه وی دا په چې دا بارا اوخ ثابتول شي دا ټول کائنات دغه څه پیدا دي اسمان او زمکه او غرونه او نه موټي او دا سندونه او نیرونه دا څه ده دې پیدا کول ولا څه نشي دا خالق دی. بس او دا خالق یو دی. وی څنګه وی دا خو زمونږ په ژبه کې مطلب دی چې په یو تیکې کې دوه تورې نه ځایږي. دغه قرآن پاک کې مونږ وم کیو او زمونږ استاد رانغی کلاس ته بابو صاحب راغی بلکې بابو صاحب په دغه ټول خاندان عالمان دغه بابو صاحب هغه دا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا دا زوم کیو مو دا هغه یک دو خدایانو یو وای باران کو بل وای نیکو نظر مشرق نه راخجو بل وای مغرب نه راخجو کډیر مسلو باندې اتفاق مو شو اخر کې به بهم جګړه و دو خدای نشي کېږي. لا تتخذوا الهين اثنين قرآن پاک کې راځي دو خدایان مو نه تاسو سپیره خلک دي چاگی با دو خدایا منل یو تا به خالق خیر وی اول تا به خالق شر وی یزدان تا به خالق خیر وی او احرمان تا به خالق شر وی یا ټول شر کارونه کوي. دا پښتانه وی خو په ټول کارونه د خیری دا قدم غلطه ده. هغه خالق خیر او خالق شر دواړه په امانت بالله کې هم وګورئ والخلق خیر و شر من الله تعالی.
الله پاک ټول کارونه د حکمت نه خالی نه وي، دا لفظ دی. او دا ما ذکرې و کتاب مې کته علامه یوسف بنوري رحمت الله علیه فرمایي زه ماشوم وم او مور پلار سره مې روټۍ خوړه، د لاس نه نوړی پرېوته، وی مور مې ووایي چې دې کې به خیر وي، پلار مې چې نه دا عقیده غلطه ده. بس فوري بس بیا څنګه مولیانو پسې وګرځېدم خو سم جواب یې راغی وایي چا څه دې ته راځم وایي دا ګوره د معتزله عقیده ده او دا د دغه غوندې کافرانو چې خالق خیر یو دی او خالق شر بل دی، هغه ذات خالق خیر هم دی، هغه ذات خالق شر هم. په د شر نسبت به نفس او شیطان ته کوو، دا ما وکړل، دا را باندې شیطان وکړل، دا را باندې دې نفس وکړل، او دا خیر الله راکړه په خپل فضل یې راکړه، زما استحقاق نو. لطیفه را یاده شو به ویو نو او سیروزه مو هغې کې یو استاد مونږ سره په نسته کې هم سیروزه او پر امره استادان ډېر ښه خلک دي، اړو پروا نه کوي دی چا بیان مې ورته وکړم، زه یې امیر کړی وم. اچھا ودې کلیوال څوک نو یو ټپه پکې وکړم، مې مړه وکړه پکې او خوځې غوښه مې وکتل، مې د مړه ذوقل پخلی وکړه پکې او ټپه یې پکې ډېره مزېداره وه. دا اوس چې ما وایي شاستر یاد کړی د ده په مخ کې مې دغه ټپه کړې وه او ټوپونه یې ووایه، یاره وایي دا خو عجیبه خبره ده، دا ونه مو دا عجیبه خبره. من هغه خپل لطیفه مخکې نه هېره شوه، دا دویم هم پکې وکړه. نو دغه خلک خالق خیر الله، دا الله پاک وایي دوه خدایان مه منئ، لا تتخذوا الهین اثنین. دغه چې خالق خیر یزدان ګڼي او خالق شر نه. ولا تقولوا ثلاثه، درې مه ګڼئ، عیسایان درې خدایان ګڼي درې، او د دریو مرکب نه خدای جوړ کړي او ځان له ځانه یو انجیل کې دا اوس چې کوم انجیل دی کې یو کې هم دغه عقیده نشته، او خدای دا عقیده یې کوم دی نه جوړه کړې. عیسی علیه السلام ته کله خدای وایي کله د خدای زوی وایي. یو عیسایي تبلیغي له لاړه د عیسایت تبلیغ یې ورته کوم، هغه یې وکتل پوره یو کال ما ته راځه او ما ته یو ګنټه تبلیغ کولی عیسایت، خو زه به 1.5 بجې ته کوم بس. ټیک ده، سبا نه به شروع کړو کلاس وي ښه. سبا چې هغه عیسایي راغی وی خبره خو ته کې، خو زه هسې یو تپوس کوم چې سیوړی کار لري نو دوا غواړي که نه وي او حساب هم دوا غوښتي وي او یا پلار نه ده غوښته که د زوی نه یا پلار نه څو غوښتې زوی ته مې ویل پلار یې موجود وي هغه موجود دی، پلار موجودګۍ کې د زوی نه غواړې. بس سړی الګل شو واپس شو، وی سبا به خبرو. سبا چې راغې وی خبره خو دی لانا شروع کړې او تپوس وکړم، وي نن خو به د پلار نه دعا غوښتي وي او پلار موجود بیا وی څنګه دعا دې وغوښته؟ ما وی چې ما ته دعا وکړه چې ما له برې میلو شي، دا یې هم غلطه وکړه. وی ولې؟ وی تا خو د مخکې نه ځان برې محسوس کړه، نه چې مونږ کې څوک په حق یې هغه له برې ورکړي. بس بیا واپس شو، په درېیمه ورځ چې راغی بس ما هم سره څه نشته، بس مسلمان مې کړ. نو درې خدایان مه منئ، عیسایان د عمران غوندې 35 کروڑ خدایان مني. شبیر احمد عثمانی رحمت هم تفسیر کې لیکلی دی او مالک القرآن کې 35 کروڑ
او دا واړه واړه چابي چین کې چې وي دا نه او دوه غټ غټ بوتانی وي او درمسالونه وي نو یو تا لکشمی مندر وي یو تا ناگ مندر وي ناگ مندر لور شي اته د مار شکل جوړ شي ما خو نه کته هغه نه معلوم نو ایستاد شر نه پناه غواړم بیا لکشمی مندر نه د خسته خزه جوړه کړي کالی مالی جامع مالی بس مهرباني وکړئ رحم ادا پخوانی جندانو سره پاتې شوي نجیب هم ویله که د ده په مخونه دی او د ده په مخونه دی په مخ کې شیطان وي دا ټولې غلطې عقیدې دا د هغه هندوانو د وجې شکر دی چې خدای ته آزاد کړو دغه قوم 33 کروڑ خدایانو نه دغه د خدای پاک محفوظ او دا اگست میاشت او آزادي نو دغه زمانه کې څوک پاتې شوي پترس زمانه کې هغه ته د کلمې الفاظ نه وربي او د کلمې حقیقت چې الله شته او الله یو دی که بعضې کسان به دوزخ کې وي او آواز به وچي اخرجو من النار من قال لا اله الا الله فی قلبه ذره من الایمان طبرانی روایت کی او کما قال علیہ اخرجو من النار من قال لا اله الا او ذکرنی او خافنی فی مقام او کما قال یا کلمه ویلوی یا زی یاد کړی مو چرته قرآن یریدی دی کنه رو باسه دوزخ نه رو باسه اوی دا باغ خلقی چې د دې پیژنګلو به نشي کېدی انسانان مسلمان خو به پیژني نه چې دام دا مسلمانو او انبیاء علیهم السلام به هم اونه پیژني ګینې هغې به هم سفارش کړی چې یاره چې مسلمانان دي فرشتې به هم نه پیژني یاره دا الله پاک دې ټولو ته به ووایي چې تاسو سفارش وکړئ او راوباسئ خلک آخره کې وایي چې دوزخ خالی شو وي او چې خالی شو وایي نه اوس هم پکې شته زه پیژنم هغه زه پیژنم حالانکې داسې مې هغه انجینیر نقشبندي چې کوم کتاب دی توبه باندې ما دې عرفان له ورکړو بیا هغې کې عجیبه چې د انسان وجود نه هم تپوس وکړي که نه بعضې داسې اخري چې راوځي نو وي د هغه یو باڼه د سترګې به ګوی ورکړي وایي چې جي یو ځل یې دونه اوښکه راغلی وه او خافنې فی مقام وایي زه یا بس ټیک دی دې م راوباسه د سترګې د پاسه یو باڼه د اوښکې هغه دغه ورکړي ګوی ورکړي بعضې باندې څوک الله پاک فرمایي زه یې پیژنم دا به څوک وي دا به دغه خلک یې که نه یا اعتراض یا شک یا اشکال پیدا کېږي چې بیا دوزخ ته ولې غورځو پیغمبر علیه السلام څوک نو رسېدلی حالانکې قاعده دا ده خلاص کې یو ځل یې ده وویل لکل امت رسول هر امت ته دا پاک رسول لګلی دی لکل قوم هاد هر قوم ته مونږه هدایات ورکولو والا لګلی دی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا عذاب نه ورکو
ترسوم چې پیغمبر وته نه لګا دا چې اعتراض وشو عبد الله صاحب ته خو به خیمانه مایک راکو اجه یار یو کس پس خدای پاک پیغمبر نه لګي کله فرد رسول نه دی ویل خو یو قوم ته ولګي کنه قوم خلک ایمان جناتو چې کله ایمان وروړو خپل قوم ته لاړل او ته وی یا قوم ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ناغیر قوم ویرا نو دا قوم یو کس خبر شي هغه نور ته وي چې داسې دي قوم که مني او که نه مني نو یو کس پسې پیغمبر نه وي اوس دوزخ کې ولې اچو خبر هغه ته رسېدلې وه د الله پاک د وجود او د الله پاک د توحید قایلو خو دوه کارونه ته شوي چې د هغې دپاره د پیغمبر ضرورت نشته د عالم ضرورت نشته هغه د پوهې ضرورت دی او هغه پوهه چې چا د خدای ورکړې ده د هغه نه به تپوس کوي یو سړی لیونی دی نو بس ټیک دی لیونی دی نو مرفوع القلم هغې ته وایي هغه نه خو ده خو ده دا ظلم ولې کوو ظلم یې کړی دی یا دروغ ویلی دی لکه چې دا دروغ خو زه جوړوم او ظلم زه کوم ریشه جوړول خو نه آخري تاریخ پورې وکیل ورته سبق زوتی داسې به وایي او هغه نه چې بل وکیل پرې راشي د نه ور پار خطا شي ریشو کې ور پار نه خطا کېږي زما په سر ټوپۍ ده نو ما ته که شل کسانه ووایي دا ستا ده خو ما ته خو پته ده زما ده او که زما نه ده سره رومال دی که شل کسه ووایي دا ستا دی د هماغه رومال دی او دا ستا دی او دا هغه دی که شل کسه ما ته ووایي خو پیغمبر علیه السلام حدیث پاک مفهوم دی وایي که زه چاته ووایم چې دا ستا دی د ګواهانو د شهادت د وجې او هغه د چاني زما په فیصله باندې د هغه کېږي نه عالمانو جرګه کې فیصله کړې وه چې دا ستا دی عالمان څه خبرو جرګې والا څه خبرو هغه ما ته په ځای زما نه دی های کورټ او سپریم کورټ او سیشن کورټ زما هلته وګټله ځکه چې وګټه چې پیسې له سره ډېرې وي وکیل یې غټ نیولی یو ځای کې عدالت ته زم تللی وم وی قصوري راولي او په یو پیشه کې وي هغه له د جج ټکټ هم اخیستی او هغه له 12,000 روپۍ دا د 70s خبره ده 70 دهایي چې لاړو درې جان ناستو او بس هغه میدان ته شو یو خبرې دوه نه پسې خبره وکړه ده هغه ججانو یو بل ته وکتل او ته ته وي ته څه بیل غواړې وي یاره دا بابا روباسې د جیل نه لامبلې بس ټیک ده ټول خلک پاڅېدل او یو بل له غاړې ورکړې مبارکه شو مبارک د دوی خپلو ذاکر الله دي د کلي مو دوی خپل دغسې انسانی ضمیر فیصلم کوي استفت قلبم اړه مې نه مني اړه مې اوبه نه څښي اړه مې دا شی نه مني تنهایۍ کې ځان له خلکو مخکې نه بہت آسان ہے
बहुत आसान है यारों की महफिल में अयाजुल्लाह कहना। मगर तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर मके लगुती उड़ला गगुन लगुती उड़ला तंदी त्रिकोल स्तरगुनों के भयो दादा मरगुरो ब मजलिस की देर आसान बहुत मुश्किल है खलवत में बाले गुलगुन सिर जान वाली के ब्याज गुना न बच के दल दाढ़े ग्रान कार जे सड़े जान लेशी और ब्याह सो चुकी तन्हाई हुआ अब चालू हुआ यूं पड़ा के ये रशे हुआ लार सरेपा कार चले हुआ सेल बाने चले हुआ तूफान हो जुलो बारान हो गड़ज गुड़राग हो खलक तेतर भीतर शू अजनेब लड़ा तालिब दे अलग से नौजवान दे जिनेदा खस्ता जवाजेदा 400 फिजा पर अदा पुलिस हो टोल फौजियान हो टोल खलक क्यों पड़े ना बरामद शो बस अगाले कमरा वाले बच्चों के पांसी के जिन्हें खबर शो भी अगाले को पांसी कही बाबा वाले वही ओइता वाले थोड़ा लगाओ तब वे मारे हो सब ले ना इस्म ने दिवे कतल ने कतल दी करे अलबत्ता के तपोस से कहने यो तपोस तो का जैसे वो डिवी से सबक को करना करे वैसा कुछ होता ला सकता क्या वैसा शो मगर दिया थोड़ा स्पदे जज्दा कसी चल को सीधा वाले अगर है तपोस को तालिब ये जिन्हें तस्वीर न मांगे बेदार सुकून इदा में दे नफ्स तवीच थी और दा बर्दाश्त को लीशी और बर्दाश्त को लीशी अरे डीवी और लीशी बर्दाश्त को लिया और बस बर्दाश्त दादन न फैसला रखा प्रदेश में कमी नहीं बने प्रदेश माल सरे दे तला का खज सातम पकोर के देने का खज साथ तन्हाए के दो लोगों दे बने सलमान हो अल्लाह मनो अल्लाह यो मनो بدغه وجه سره تصدیق بالقلب اقرار باللسان غلطه یا عالمان دي مدرسې دي د دین په خلق دي بیا د کلمې تفسیر به لوم یا کلمه او څنګه وداوه بیا محمد بیا هر یو لفظ کې لا اله لا باندې دویم باندې وړو کې غوندې مد دی لا اله الا دا ټول بیا صحیح کول دي او که بیا تبلیغ والو ملګرو خبره چې جمعات فعال دی 2 غشتونه به کېږي او 15 اعمال هم به کېږي او دام کېږي بیا بالجوارح د الله صحیح استعمالیږي او کنه د سترګې صحیح استعمالیږي او کنه د جبه صحیح استعمالیږي او کنه د وجود صحیح استعمالیږي او کنه بما كانوا يصنعون حکیم اختر صاحب رحمت الله علیه عجیبه استی تیرا شوی په دې لږ وخت کې دون فعال خانقاهی نظام کم داغه الگ چلی
دا چې ډېر کم دي. یو تصویر نه مني په هغه کې. نن جومات کې تصویرونه جوړېږي، جمعې درس کې دغه کېږي، خطبه کېږي او د ماخستن درس کې تصویرونه جوړېږي، د هغې په مجلس کې نه کېږي. بس وایي که چا ته دا پکاري نو موږ به وله ورکړو. تصویرونه څه لاله هغه په تفسیر کې تقریر کې لیکلیو بهترین تفسیر په عربی کې روح المعانی دی او شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه قول نقل کړی دی. بما کانوا یصنعون وی سلور طریقو سره تفسیر کړی او بیا دا خپله ژبه کې کہ جنہیں تیرے سے کوئی الو بنتا ہے، کوئی گیدڑ بنتا ہے، کوئی گدا بنتا ہے، آگا دا انداز دا جنہیں تدا کتو خز تدا کتو قدم رو کیو، قدم تیس کیو، قدم داسی کیو، ٹوخیو کیو، گس طرف تا سپلے سمویو، خی طرف تا دا بسنگو گینم. پیر صاحب جوړ شوی دی په جهاز کې ناست دی او بسرې بوزۍ واړې ده او یار هوسټس ته آواز کي او د هغې په سینو کې په ګریوان کې ګوري او هغې ته سر خوځي آی سی آی سی هغې ته وظیفه ورکوي او سینو ته وله ګوري. بیا د هرې خبرې دا د هرې خبرې تپوس کېږي. په اوضاع و جوارح دی کم اشارې کړي دي یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. د زړه په د سترګو په رونو کې دې څه کول دا نه د څه خیالات راوتل د هغې د ګیرولو څه منصوبې دې جوړولې دا به بالتفصیل وي. نو دا کافر سره خو دنیا کې بس قصه ختمه شوه، بس بیا د مرګ سره سره بس د هغه ناکامۍ ژوند تېرېږي، روز په ورځ بس زیاتېږي هغه ناکامي. مسلمان دی او خطا رسا کارونه تې وشو نو مناظر احمد گیلانی رحمت الله علیه قول به زمونږه د شیر حسن صاحب رحمت الله وی کہ مسلمان ته قیامت پورې پس چل ول انې بانو باندې هر څه معاف کړي. دنیا کې به مصیبت راولي، غریبي راولي، بیماری راولي، پریشانی راولي، په دې وجه چې یاره دا واړه واړه هر څه خو دې لرې کم کنه معاف کم ګناهونه ډېري او هغه پریشانۍ غریبي هغه لږه کمه شي. بیا د مرګ په وخت کې ځنکدن په وخت کې لکه سختي به ډېره کېږي او ورته معاف کړم. هغې کې هم څه د ده په ذمه باندې بقایا جات پاتې شي، بیا قبر کې ورسره دغه وشي پخته مخته لګې دمه کې ګیر چاپېری لغوندې ومږي راومږي چې د قیامت په ورځې ځان ته صفا سوتره ودرومه صفا سوتره ځان ته ودرومه ویسم نشته زه لپاره. حدیث پاک کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وآله وسلم فرمایل لیس علی اهل لا اله الا الله وحشة فی قبورهم ولا في محشرهم كأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وهم ينفذون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عني العذاب وعافاني أو كما قال في لا إله إلا الله ولو اسم نشتا
اسم بھی نشتا ما د خو هغه منظر ښکاري په سترګو باندې چې زه وینم ورته چې دې سرونه دوړې سنډي او الحمدلله ټول تکلیفونه الله پاک لرې کړل موږ نه هر شی لرې کړل غمونه او پریشانونه بې غمه کړو دغسې لا اله الا الله پاسه هغه کسان بې حسابه ځای جنت ته د پیشۍ نه مخکې ځای جنت ته پابسي څه خلک څوک وایي دوی زما په فیصلو راضي بیماري پرې راوستوي یا الله دا خو ستا له طرف نه راغلی ده غریبي پرې راغله وی یا الله ستا له طرف نه راغلی ده ګرمي پرې راغله یا الله ستا له طرف نه راغلی ده دا حالت راغی یا الله دا خو ستا ده وما أصاب من مصیبت الا باذن الله ومن یؤمن بالله یهدی قلبه مصیبت چې د الله نه وګڼو نو دغه هدایت دی که نه دا د ده د وجې او دا د ده د وجې او دا د ده د وجې او دا د دې وجې او دا وجې پرېږده هره وجه چې ده خو د الله له طرف نه ده هغه بس اما په فیصلو راځي پاس ځای ځای جنت ده پیشي مه کوئ دی انعام دی څلور زامن شهیدان شو انصار رضی الله عنها وی الله تا زما څلور زامن قبول کړل په ورځ د قیامت دوی د څلورو شهیدانو مور پاسه څومره د فخر خبره بس خاوند یې مړ شو رور یې مړ شو زوی یې مړ شو وی حضور علیہ السلام څنګه دی وی پلار دې مړ شو وی انا لله بس دې حضور څنګه دی وی خاوند دې مړ شو وی انا لله بس دې رور دې مړ شو دې وی حضور علیہ السلام وی بس ټیک دي ټول غمونه آسان دي الله په فیصلو راځي ام سلیم رضی الله عنها زیو بیمارو پلار چې بیراغې څنګه دی هلک یاره ټوخو ټوخې و تبا داسې ویښه بس هغه چې راغی کور د ماښام نه بس هغه هلک مړ شوی و وي هغه هلک څنګه دی وي ته به ټوخې خو ختم شوي دي وایي الله شکر دی ډوډۍ والا روژه وه روټۍ والا ورکړله ماسوتن وی لږ وختي راشه وي ولې وی هسې یو مسلې تپوس وکړم سهار مونځ ته وی اوس وکړه که نه زه خو خدای خبر چې حضور علیه السلام که بیان کوي که خوبونه چا لیدلي که څه واقعه شوي وی هسې ما د امانت تپوس کوو یاره دا دونه ګرانه مسله نه ده بس چې چا امانتي چې اوښ غواړي بس ورې کوله په خوشحالۍ ورکړه پوره ورکوله خطا خو درې خبره وکړه ډېرې زر ده یو وی دغه هلک هم امانت وکړه وی ها یو که نه دا امانت مونږ سره واخېسته اوس خوشحاله شو ګوره ونه ژاړې چغې ونه وی په خوشحالۍ ورکولو او په حضور پاک علیه السلام پسې مونځ وکړو وی د چا څه خبره اتره شته وي جاسې زه ووایم وی زه ووایم وی دغسې چلو شو او ښځې مې ځان سره سملولم ځان یې ښایسته کړ دغه وی یا الله برکت ورکړي د نهه بچي ورکړل او حافظان عالمان یې ورکړل د الله په فیصلو راځي پاسه هغه او بس هغه کسان پاسه بیشه وځي بې پیشې ځای جنت ته چې چا اړخ په بسترې سره ډېر نور لګېدی تتجافى جنوبهم عن المضاجع وی لکه ولې اتواله ناوسه وي اوده شوی ومه اوده پاتې شوی ومه دا ولې وي اوده ومه دا ولې
ساردا سے خو خلک د جمعات نه لاړل لکه چې شب اتوار نو کړي چوټي وا او مسلمان خو خوب له لاړل اشراق پرې خو ده جمعات کې په ته مې کتل او داسې خپه کېدم چې روزانه اشراق کې ونن چې مسلمان خلک خوب له روانه مشورې چوټي ده تجافا جنوب والمدا فضائل تهجد کتاب دی اکثر ما حواله ورکړه مفتی صاحب مالا کتاب را کړو مفتی مظفر حسین صاحب لیکل تلويخ کسانو تلويخ کاله د شپې ماستان په ودس د سارمونس کړي دا خو واقعا کار شو اپټ چې سونه لیا به سونه چې دوی اړخونه به سره نه جوړو پاسه هغه خلک چې دا وی دنیاوی کاروبار د دین نه رستو کول نه بس حدادو کنه دوار چې پلک په اوچت کې الله اکبر به وره ده پلک په شاته وردم اذان به وره فور بس مون نه پس په خبره کو یاره دا گاک راغلی هغه دا گاک دغه کوم جمعهونه ډیر دي یاره وربشو اذا عظمت امه الدنيا نزعت منها هيبه الاسلام دا حدیث شریف تقریبا ہر تعلیم کی جی فضائل تبلیغ وہی لاوی جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کی قلوب سے نکل جائے گی بس دنیا دے او گنے لا آخرت اسلام ہیبت وقت ختم تسبیح په واضح کې مونږ پاتې لور په واضح کې مونږ پاتې نکاح پروګرام کې مړو کې پاتې ما مولوی صاحب بولے مولوی صاحب زومی دا حج نه راتم ایرپورټ ته ورسېد که دا کلیوالي ده که نه خر چې هغه ایرپورټ ته لاړ نشي او سیره یې ونشي دا ځای په ځای چې سیري دي او ویلکم ورته ونه کړي دا څنګه سخر او دا څنګه او مونځ یې ورته پرېښود داسې ماښام نور ډوبېده مولوي صاحب ولې وی هغه دغه حج نه راته دغه نکاح ما تړلی وه ځکه چې خوا من دواړه پېژندل وی هغه خلک پاشه چې د هغوی دنیا هغوی د دین نه دغسې دا دوه قسمه خبرې مسلمان الحمدلله مونږ تاسو اسلام منوعا قبول کړی دی بس د دې ورکوټې او لوی حکم په ځای وراوړو هغه څه چې څنګه موږ هغه رنګې د غټو غټو ګناهونو وړو وړو ګناهونو سترګو لاسونو دی نن مې یو کتل کاغذ را سره چې جیب کې وي وی تصوف دل کے بگڑنے اور سنورنے کا نام ہے تصوف د دې نوم دی بس چې زمونږ زړه صحیح شي او چې زړه صحیح شي ټول وجود لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الله الا الله الا الله الا الله
illallah, 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 Muhammadur Rasul. Allah, 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 आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान बहाक के दुआ के अल्लाह पाक जो लिशानो इस्तेहकाम और नसीब आलम इस्लाम टोल अल्लाह पाक इस्तेहकाम और नसीब के फ़लस्तीन मुसलमानों अल्लाह पाक आज़ादी और नसीब अखबल पाकिस्तान में खुशहाली के अल्लाह मंगला अखबलो अहकामात जो पूरा तौफीक नसीब की दे खुशहाली के लिए के कुरान ख़वानी इज्तिमाई तौर बांधे इनफरादी तौर बांधे सूरत यासीन ख़त्म कुरान पाक ख़त्म न पाकिस्तान द खुशहाली द बजे और जना से दफ़ारा उलमा किराम दफ़ारा शाह पाकिस्तान जोड़े दो की जद्दोजहद करे मादन न तकरीबन 1.5 का लड़वान दे अब या ज़रा ज़रा करे हमारे जना से दफ़ारा अल्लाह में अकबाल दफ़ारा और छानवी रमदे खुदा के मखिल डेर लको दादे मशरान बाकी शीशा मुंतज़ायो खिस्ता आज़ाद सरे नसीब करेगा देर इस्लामी मुल्क नदी चाह गजा की सोच दिन नम निशागे बस खास पर बैतुल्लाह शरीफ के मंगला भाई औकसार नाश्ता कोला इस्लामिया कॉलेज लाइब्रेरियन उनको पट्टी दू यार एवढं सोनं शो इनाळा दे जबान असे खास पैसे कोण लगी दे यार अभी ढेर खजाय दे ढेर खवतन ने खुदा अल्लाह नुम बगी सोक निशागे पर बैतुल्लाह लिखले खुतबे हुई और लिखले तकरीर न कई आज हम मुल्क में मस्जिद ने वो इमाम से बराबर मैं लंडी गिरी बात बस मत ढेर मुंजू न कड़ी जल्द मोदा ये बस कर दे मो हाँ ये बस दा पाकिस्तान भाग के दे इस्लाम भाग के मुसलमानों भाग ढेर दुआ गाने खत्म न दा को सुभान अल्लाह व हमदिही व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका